یو پروګرام دا چې کوم نن دی دا ډېر د خوشحالۍ وي او زه د خپلې پارټۍ له طرفه د خپلو ملګرو له طرفه دغه ملګرو ته دا یقین دهاني ورکوم چې دا تاسو کوم د باچا خان بابا په دې قافله کې شامل شولې نو زموږ په دې قافله کې چې کوم سړی موږ له راشي نو په دې کې زوړ ونه ویني بس دا ټول زموږ وروڼه وي انشاءالله تعالی چې تاسو په دې سخت وخت کې زموږ د پښتنو د پارټۍ ته راللې او زموږ د ملګرو لم د پښتو د لاس ورکړه نو په دې باندې مطمئن اوسئ چې انشاءالله تعالی د لاس به همیشه راپاره وي زموږ انکو پښتو هر څه به انشاءالله یو وي زه بیا یو ځل دغه ملګرو ته د ډېره کومې نه مبارکي وایم بل یو خبره کوو مونږ اکثر ځینو ته ځو او د سټیج نه حکم وشي چې راشئ تقریر وکړئ خو چونکې موږ پارلماني سیاست په خپله حواله باندې وایم چې موږ نه کوو دلته کې چې کوم ملګري پارلماني سیاست کوي نو دا به زما ریکویسټ وي چې یاره زیاته موقع هغوی له ورکړئ د هغې ګټه وایي دا چې هر سړي دا خواهش وي چې زما ما ته دغه کسان خبرې اترې وکړي زه بیا یو ځل ستاسو ټولو ملګرو ته د ډېره خلاصه مبارکي وایم او دا یقین دهاني ورکوم چې تاسو ملګرو کومه فیصله کړې ده انشاءالله تعالی تاسو به ټول عمر په دې باندې خوشحاله یې چې تاسو دونه په مینې او په اخلاص رالې او موږ سره شامل شوې بیا به زه دلته ناست مشران هم ډېره شکریه ادا کوم چې د دې د کوششونو د وجې دا شمولیت کامیاب شو ټول اول به زه تاسو ته دا ویل غواړم چې زموږ د مشرانو خدمات که هغه معصوم شاه باچا دی او که هغه دا مشران دي د دې خدمات چا نه پټ نه دي هغوی هر قسم خدمت خپل علاقې له پوره کړی دی که هغه جرګۍ که هغه مړي ژوندي که ترقیاتي کاري هغې کې د دې ټولو علاقو ته هر څه پته دي نو زه به تاسو ته دا تسلي درکول غواړم چې دا فیصله به تاسو لپاره ډېره ښه فیصلې ځکه چې زموږ مشران موجود هم دې دپاره دي چې ای تاسو دپاره منډه تنډه وي ای دپاره دا به عزت فخر خبرې چې تاسو دپاره ای خدمت وکړي او تاسو یې له د خدمت موقع ورکړي تقریبا لس کاله بعد دلته ودرېدم د بابا د شهادت نه پس هغه مسلې دونه رالې چې تاسو ته مخاطب نشو نو لس کاله بعد رالم تاسو مخامخ ولاړم په دې خپلو ماتو ګوډو الفاظو کې خو اول ستاسو شکریه ادا کوم د 2012 د الیکشن نه راواله دا څلور الیکشن یې وشوې دې کې تاسو زموږ شمله په 400 کې مو چته کړې ده بله ورځ بلدیاتي الیکشن کې چې کوم زموږ ریزلټ و د شب قدر ګډوډ و خو ستاسو ریزلټ چې راغی نو د رحمت الله خان په کور کې چې د توراجي صاحب دویم کور و زما سر اوچتو ټولو نه اول خو زه د هغې دپاره ستاسو مشکور یم او انشاءالله کومه مینه چې زما پلار تاسو سره کوله کومه مینه چې هغه د خورې سره کوله ځکه چې زموږ دیره دلته راځه که ښخېږم هم اخره کې به راځم دلته به ښخېږم همقه مینه به موږ تاسو سره کوو د هغه په ژوند باندې چې څه تاسو له شوي دي که په شوقدر کې د پولیس نوکرۍ راغلي دي هغې کې زموږ د کلي حصه شوې ده زموږ د کلي ډېر هلکان نن هم په پولیس کې برتي دي که په شوقدر کې یو سنټر جوړ شوی دی یو عام دستکاري سنټر نو څلور نوکرو کې 2 نوکرۍ موږ تاسو له روړې دي ستاسو کار هم پرې روان کړی دی که د روډ خبره ده دې ځای دپاره موږ روډ جوړ کړی دی د خدای دې بابا له جنت ورکړي د هغې بند دپاره هغه ټایم سره زموږ حکومتو یو های سکول یې منظور کړی یو بي ایچ یو سنټر و خو د بده مرغه هغه وفات شو نو هغه هر څه پاتې شو او د دې مشر په وساطت سره زموږ را روان کینډیډیټ به انشاءالله تاسو ته وایم که زموږ په صوبه کې حکومت راځي او که نه راځي که زموږ په صوبه کې حکومت راځي او که نه راځي که زموږ ایم این ای یا ایم پی ای راځي اول به د هغې بند دغه 2 کارونه برابرېږي هغې نه پاس به زموږ دا مشر بل چاله کار ورکوي او دا کوم اعتماد چې تاسو په مونږ کوئ زما په کشر ورور اسپندیار تاسو وکړو یعنې بابا وفات شوی دی مشر بابا د هغه د مرګ نه پس مونږ حالات به ډېر ګډوډ شي خو کومه مینه چې تاسو مونږ کشرانو له راکړه کوم اعتماد هم را باندې وکړو او دا څنګه را سره په لار روان یې انشاءالله ستاسو دا اعتماد دا مینه دا به مونږ کله هم نه غورځو او مقه شان د خپلو مشرانو په شان ستاسو تاڼه تحصیل به هم کوو ستاسو جرګه به هم کوو او که یو وخت کې موقع راغله زموږ د وینې انشاءالله اب هم ستاسو نه مخکې مونږ ورکوو ډېره مهرباني خبر اړه مې ډېرې خبرې غواړي خو زما مشران ناست هغوی به خبرې کوي نو زه ستاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم